دغه احیاء العلوم کې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي و یو سړی په سفر باندې روان دی چې کله دی په سفر باندې دی په دغه سفر کې د سره پلار موجود دی دی په سفر باندې دی پیاده سفرونه دا نو چې دا اوس کوم ډېر څیزونه دي او ګاډي دي او جیزونه دي ډېر انعامات دي د الله جل جلاله پیاده سفرونه سورلی به ورسره وي دا سړی چې کله په سفر باندې ځي دی لږ څه وخت سفر یې وکړو د ده سره والد صاحب و پلار یې هغه بیمار شو چې کله یې پلار بیمار شو دی په دې سوچ او په فکر کې دی قافلې والا ورته یو ورځ تېره کړه بیا قافلې والا دویمه ورځ ورته تېره کړه چې کله هغوی خو په سفر باندې ځي ټوله قافله یو کس ته نشي ودرېدی چې کله درېیمه ورځ شوه قافلې ورته وایي چې ته به د خپل پلار سره پاتې شي د دې پلار که تی واپس کلي ته بولي یا د ده علاج کې هر څه کې مونږ به درنه نور لاړ شو دا ټوله قافله تا ته نشي سارېدی دغه سړی وایي امام غزالي رحمت الله علیه لیکلي دي وایي چې کله دا قافله روانه شوه او شپه په ده باندې راله دی وایي چې کله شپه شوه زما د دې پلار دا مرض سیوا شو او زما دا پلار وفات شو د شپې دی وفات شو وایي چې کله دی وفات شو او زه هغه کلي ته نږدې هغه دنګل خوا کې یو کلی و زه هغه کلي ته لاړم ما هغه خلکو ته ووایي چې داسې وکئ زما پلار وفات شو مونږ په سفر باندې تلو قافله کې ټوله قافله هغه زموږ نه لاړه او زه پاتې شوم او دا پلار مې بیمار و دی وفات شو اوس داسې وکئ چې تاسو سره رمبې څه بیلچی دا څیزونه راواخلئ چې زما د دې پلار دپاره قبر وکنو د باندې جنازه وکړو دا ټولې خبرې ورته وکړې وي هغوی وی چې ته فکر مه کوه ستا پلار کوم ځای کې پروت دی ما وی چې فلاني ځای کې پروت دی هغوی وی چې ته ځه او مونږ درلو ته ځه او مونږ درلو وی چې هغوی کله رالل هغوی لا نو راغلي وی زه رالم وی ما وی چې پلار به برابر کو غسل به وله ورکو او دی به له قبر وکني دا پلار باندې به جنازه وکړو دی به دفن کو وی چې ما د پلار د مخ نه څنګ څادر لرې کو او د پلار شکل ما وکته د هغه شکل د خر ګرځېدلی نور بدن هغه د انسان او مخ او سر چې ونو دا د خر د مخ او د سر په شانتې وو ما وی چې الله دا څه معامله وشو دا خو به اوس دا خلک راځي او دی به وایي چې دا څنګه سړی و چې د ده دا سر دا د خر دی او تل شکل یې د خر ګرځېدلی دی هغه وایي زه بېهوشه شوم بېهوشه شوم وی په بېهوشۍ په حالت کې زه خوب وینم په بېهوشۍ کې زه دا وینم رسول الله مبارک مې په خوب کې ولیده نو اوس زه د دې وجې نه پریشان یم وی نبي علیه السلام وی چې پریشانه کېږه ما وی نبي علیه السلام راغی وی د ما د دې پلار په مخ باندې لاس راکاږه وی چې ما وی چې داسې راکاږه نو وی د په خوب کې وینم چې د پلار شکل مې بیا بدل شو د انسان په شانتې شو وی ما نبي علیه السلام نه په خوب کې تپوس کو چې د الله رسوله ته چا خبر کړې تاسو چا خبر کړئ چې زما پلار وفات شوی دی شکل یې د خر ګرځېدلی دی وی ده به وی ستا دا پلار ډېر زیات ګناهګار و خو ده کې یو کمال و ده به روزانه په ما باندې درود وي نو دې ګناهګارو دا شکل یې د خر ګرځېدلی و خو ده به په ما باندې درود وي او هغه درود به فرشتې ما ته رارسو وی نن ما فرشتې ته ووي چې یاره د پلاني درود نن ما ته راونه رسېده د پلاني درود نن ما ته راونه رسېده بیا فرشته راته وایي چې هغه خو وفات شوی دی او د الله پیغمبره تا ته ډېر ضرورت دی نن او شکل یې د خر ګرځېدلی دی وی نبي علیه السلام په خوب کې د بېهوشۍ په حالت کې زه وینم چې نبي علیه السلام له په مخ باندې لاس مبارک خپل لاس مبارک نبي علیه السلام راکاږل وی چې وی کتل وی ده چې کله په هوش کې رالم وی ما چې پلار وکته د مخ نه رڼا خته مخ یې نور هم ښایسته شوی دا د نبي علیه السلام لوی شان او د درود لوی فضایل نور ډېر ګناهګارو خو درود به وي په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې او یو بل حدیث کې راځي آقا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په درود باندې چې څوک په ما باندې درود وایي په ما باندې سلام رالیږي نبي علیه السلام وایي زه په دې باندې خوشحالېږم او وایي چې چا زه خوشحاله کړم د الله خوشحاله کړو چا زه خفه کړم د الله خفه کړو نبي علیه السلام وایي چا ما ته ضرر را ورسو د الله ته ضرر ورسو چا الله ته ضرر ورسو د الله به په عذاب کې راګیر کړي د الله نیول بیا ډېر زیات سختي ان بطش ربک لشدید الله فرمایي زما نیول دا ډېر زیات سختي نو که د الله په ګریپ کې راغلې الله دې ته مونږ او ستاسو حفاظت وکړي نو چې مونږ نبي علیه السلام پې خوشحالېږي مونږ او تاسو ډېر ډېر درود په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې وکړو اوس یو څو ځایونه دي